زه نه چا نیولی ما نه ما څوک نیوی شي د الله تعالی په فضل و کرم سره. تاسو وایئ چې زه یې نیولی نه یم او هغلته د پولیسو د پیج نه شیر شو چې دا مونږ ګرفتار کړو، په ده د اف آی آر دی، 9 په تاسو باندې دپې لګولي دي، وایي چې دا قبضه مافیا دی، ځمکه یې په زور نیولې ده او مونږ ونیول. ګرانو کتونکو، زه وحید خان تاجک یم، دا شاد حاجي صاحب. زما خیال دی تاسو هم یو تصویر لیدلی و د نن 2-3 ورځې مخکې چې هغه د کوز دیر د پولیسو لخوا سوشل میډیا ته ورکړی شو او هغې کې شاد حاجي صاحب چې کوم دی نو په داسې ښکارېدو چې حوالات کې بند کړی دی او ورته لیکلی شوي چې ډي پي او کوز دیر قبضه مافیا خلاف کاروایي وکړله او دا کسان چې دی نو ګرفتار کړل. هم په هغه شپه باندې شاد حاجي صاحب لایو رالو چې وایي زه خو ګرفتار شوی نه یم، دا د بار ګرځم او د هغې په سوال بیا ویډیو وکړله چې زه خو ګرفتار نه یم، بار ګرځم، دا دی اوس زما سره بیا ناست دی چې شاید حاجي صاحب خو ګرفتار نه دی بلکې بار ګرځي. حاجي صاحب ډېره مننه. دا څه سټوري شوې ده؟ لږ په دغې را سره ووایئ. تاسو پولیس وایي چې دی مونږ نیولی دی، حوالات کې مو بند کړی دی، تاسو لایو راغلی چې زه خو چا نه یم نیولی. جی دا داسې طریقه شوې ده که نه چې په 15 تاریخ باندې زه په شاهي کې د برګډیر سره په د امن حوالې سره او د سرکاري دغه کیمپ لګېدلی و د دغه د ایجوکیشن د ډاکټرۍ، نو زه په هغې کې وم او بیا د دې نه وروسته داسې چل شوی دی چې دغه چېرته درخواست کلی دی، یو کاشکار دی د نواب، د دې کاشکار نوسی دی، لکه زوی هم نه دی. نو بیا زما د تیمرګرې که چې کوم نوابي جایداد دی دا ما اخیستی دی او په دې کې زما ډېرې کوټې دي، تقریبا 50-60 نه زیاتې کوټې دي پکې او په دې کې کوټهیز ناست دي. نو د دې نه کسان پولیس راغلي دي او کسان یې اوچت کړي دي او یوه خاکه جوړه کړې ده زما پټو چې کوم دی نو دا خو د 2008 نه پر دې خوا په هر دفتر کې او د هر پولیس سره او د هر یوه دغه سره پروت دی. نو زما پټو یې ورسره لګولی و چې ما ته اطلاع راغله. نو د اطلاع نه پس ما دغه وکړه، د لایو پروګرام وکړ چې زه خو دلته یم، زه خو په حوالات کې نه یم. پټو یې زما په حوالات کې ښوولی و، په ګوتو یې دغه جوړ کړی و، د حوالات هغه سیخونه جوړ کړي وو، خاکه جوړه کړې وه، ډرامه چې ورته وایي. نو زه ما بیا پرس کانفرنس وکړه په هغه نه وروسته د لایو پروګرام نه او زه اوس هم لکه داسې مسله ده چې په دې پروګرام کې حاضر یم. زه نه چا نیولی یم، نه ما څوک نیوی شي د الله تعالی په فضل و کرم سره. د دې نه علاوه وایي چې دغه بدل شوی دی ډي پي او صاحب تیمور. نو دا چې هر څوک په خپل ځان باندې راړی د هغه شو، زه پسې مزید نه ځم چې چا بدل که او چا بدل کړی دی. خو په استیچو پسې مزید نه ځم. استیچو چې کوم دی رحیم دا د چک درې په تاڼه کې استیچو دی او په 2011 کې زما سره په برول کې میرزا او ما چې د پولیس لپاره کومه قرباني ورکړې ده نو دا د هغه د مخې وه. خو لکه داسې خبره ده چې دغه چې کوم دی دا تیمور چې کوم دی نو دا ناشنا دی، لکه پوهیږي نه. نو داسې خبره ده چې دا بالکل ډرامه ده او دا په پردي عزت باندې داغ لګول دي. ډېرې کمای به د دې تیمور ما ته هم معلومي، خو زه دا په میډیا باندې نشر کولی نه شم. دې له به زه په قانوني شکل راځم او دې له به زه قانوني جواب ورکوم.
دغه خبره راته حاجي صاحب وکړه لکه تاسو وایئ چې زه یې نیولی نه یم او هغلته د پولیسو د پیج نه شیر شو چې دا مونږ ګرفتار کړو په ده د اف آی آر دی 9 په تاسو باندې دپې لګولي دي وایي چې دا قبضه مافیا دی ځمکه یې په زور نیولې ده او مونږ ونیوو تاسو لکه تاسو وایئ چې زه یې نیولی نه یم او هغلته د پولیسو د پیج نه شیر شو چې دا مونږ ګرفتار کړو په ده د اف آی آر دی 9 په تاسو باندې دپې لګولي دي وایي چې دا قبضه مافیا دی ځمکه یې په زور نیولې ده او مونږ ونیوو تاسو وایئ چې مونږ زه یې نیولی نه یم نو مطلب دا دی چې یو الزام ولګېدلو نو دې دپاره به څه کاروایي کې عدالت ته به نو جی دې دپاره زه عدالت ته تللی یم دې دپاره زه های کورټ ته تللی یم او د دې سټاپ مطابق به زه عدالت ته ځم دا خبره به زه صفا کوم او دا به زه تصدیق ته رسوم او انشاءالله تعالی دا به زه داسې ښکاره کوم لکه نور حاجي صاحب خبرې اترې خو تاسو کوئ خو دا تاسو خو د قومي لښکر مشر یې مونږ ولیدل څو میاشتې مخکې چې د دیر سکاوټ سره تاسو اوږه په اوږه باندې ودرېدلی او د وطن لپاره مو جنګ هم وکړو اوس چې کوم دی نو پولیسو لخوا ستاسو تصویر دغه کېږي او په حوالات کې بندولی کېږي چې دا قبضه مافیا دی نو زړه هم نه خفه کوي دا خبرې نو جی زه به دا خبره وکړم چې د پولیس محکمې سره ما د خپل سر حساب نه دی کلی تیمور خو د مردان سړی دی د ګازرو او د ټیپرو خو دوی ته به په ځان ښه ښکاره کېده او زما زړه ډېر خفه کلی دی بیا ما لایو وکړه بیا ما پرنس کانفرنس وکړ زه انشاءالله تعالی اوسم مالی جانی هرې قربانۍ ته که دا د دیر سکاوټ دی که دا د دیر انتظامیه ده زه ورسره اوس هم تیار یم بغیر د تنها نه په خپل امنیشن باندې او زه ټولو مشرانو ته دا خبره کومه حدیث شریف دی چې د ظالم سره مرسته وکړه د مظلوم سره مرسته وکړه د ظالم سره څنګه مرسته وکړه ستا وس کېږي د ظالم لاس ونیسه د مظلوم سره څنګه مرسته وکړه ستا وس کېږي مظلوم ته لاس ورکړه راپورته یې کړه نو زه د بعضې مشرانو نه نومونه اخیستل نه غواړم خو په میډیا خو ښکاري که نه نو دې ته زه چپړوسان وایم دا چپړوسان دي دا د قوم مشران نه دي د قوم مشر ورته زه نشم ویلی نه بیا ورته ووایم یو ضروري خبره خو دا ده او دا څوک چې زه ینم نو دې ته زه چپړوسان وایم دا د هر جماعت سره چې تعلق ساتي لکه زه اوس نومونه نه علم چې پلانکی 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 خو زه ټول یې نه خو دا ټول چپړوسان دي او د تیمور بعضې کمزورۍ چې کومې دي دا به ما ته معلومي خو دا زه په میډیا باندې نه وایم دې له به زه په قانوني شکل راځم او دې سره به زه قانوني کاروایي کوم او انشاءالله تعالی چې ټولې دنیا ته به ثابت کوم چې دا دا کار کوو د خلکو سره زما سره نه او ما د ده سره دا کار وکړو تاسو یې وینئ نو داسې خبره ده چې خبره زه ډېره اوږده کول نه غواړم نو ډېر پسې مه خفه کېږئ نو زه ته داسې د فاتحې شکل هم دغه کوم زما طرفه داسې دغه مقرر کړئ لکه دعا درته کومه چې ډېر ګیلې مه کوئ او ډېر لکه چپړاسیتوب هم مه کوئ الله تعالی تاسو بخښي نه دا د هر جماعت سره چې تاسو تعلق لرئ فریاد چې هر یو کار وشو هغه سړی مشرک دی هغه سړی کافر دی هغه مسلمان نه دی نو زه داسې وایم چې دا چپړاسیتوب نور مه کوئ دا کم چې م کلی دی دا پوره دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین مهرباني حاجي صاحب ډېره مننه دا شاد حاجي صاحب چې تاسو خبرې واورېدلې او 2-3 ورځې مخکې د کوز دیر پولیسو لخوا یو تصویر سوشل میډیا ته ورکړی شو شاد حاجي صاحب داسې نور ملګري چې دا مونږ نیولي دي او دا قبضه مافیا د چک دره کې چې د نو ځمکه په زور نیوله او دا گرفتار شو اف آی آر هم چې د نو سنه دپې یادولی کېږي چې دا پې ولګېدې اف آی آر پې مخکې شوی دی نو حاجي صاحب په هغه وخت هم لاهر راغلی چې وروره زه خو بار ګرځم تا څوک نیولی دی دا دی اوس بیا هم د دغه اقرار کوي چې زه خو اړو چا ګرفتاره کړی نه یم نیولی یې نه یم په دغه اف آی آر کې وایي چې ګرفتاري کېږي هم نه دا خو د نواب ځمکه ده او ما ترې اخیستې ده نو لکه په دې کې د چا څه پاتې شوه خو بهرحال حاجي صاحب خپلې خبرې اترې وکړلې او دا وایي چې یاره زما چې کوم هغه کرکټر اساسینیشن وشو مشري کوي یو لوی نوم لري
او داسې پیک تصویر جوړ شي او په هغې کې دی په سلاخونو کې بند شي او هغه د شعر شي، نو یقینا سړي هغه توهین خو کېږي. نو چې دې خلاف به زه عدالت ته ځم، هرجانې کیس به کومه او وایي چې ډي پي او صاحب خو ټرانسفر هم شو، سزاوار لاړلو، دی وایي وایي پرېږدم به یې نه او کیس به خامخا کومه او دا تپوس به ترې کوم چې تا زما تصویر څنګه پیک جوړ کړی دی او سوشل میډیا ته دې ورکړی دی. دا شاد حاجي صاحب چې زموږ سره خبرې وکړې، ډېره مننه یې کوم.